السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو به یو ویډیو کتلی چې نن په ظفر صاحب شیر کړی و او دغه ویډیو کې فضل خالق صاحب او امجد علي صاحب صاحب چې د سوات سینیر صحافیان دي هغه د ملمجبې په لاره باندې هغه سرکاري د ټیکس کړی دي او د هغونه د ملمجبې د انټری ټیکس اخلي او خپ زور یې اخلي او د هغو سره دلته کې خپوره بیس دی چې لکه مخ د دې علاقې خلک تاسو زنګ نه ولې ټیکس علي دا وای د منګوري وان لا فیس اخلو دا لکان دي او وای مونږه د چارباغ ډي سي صاحب دا خبر واوره وای مونږ د چارباغ اي سي له پیسې ورکړي دي او بیا چې منګوري د مونږ راځو مونږ به فیس ورکاو گورنمنت کم چاري ورکړي ام باندې زما جی ټندر نو خدای دې کې تاسو یې چې دا به ټوریست نه لري زمانه بنالي د سواد د کسنه بنالي ورور د سواد د کسنه نه د سواد د کسنه بولي علي نه ګورنمنت څوک دی زه د ګورنمنت څخه نه اوس دا ټیکس 400 روپۍ دی کله کې دی ګډيري د بازي مرګري په کو یار 200 روپۍ نه کنه موږ تاسو ته خبره کومه د سواد خو زمون کور دی کنه موږ دلته پیدا شویو دلته لو شویو نو نن کوم ته په سواد کې په دغه ملمجبي روډ باندې ټیکس لګي سبب موږ ته بیا په دې پیزاګټ کې بل ټیکس ولګي او شاید چې بیا د کور راوځو د کور مخ ته وراتم د ټیکس پاټک لګولې ضروره راوځه پیسې راکوا ځکه ته په دې لار راځي نو دا ټیکس چې چا لګولې کپه دی کې د دغه علاقې ام ان ام پی ای مولوي یا دغه چې کم د ټي ام ای د طرف نه دی یا د هر چا د طرف نه دی زه دوله یو پری مشوره ورکوم دا بعضې کسان ستاسو سره چیړ چاړ کوي که نه دا ټیکس نه درکوي نو داسې کار وکړئ چې څوک تاسو د ټیکس نه درکوي وایي ټیک ده که ټیکس نه راکوئ بره ګرځئ خو سترګې وله تړئ ټیک ده نو په دې طریقه باندې بیا تاسو له خلک پیسې درکوي ځکه چې سړی خو ځان نه شي ړندولی صحیح ده او په دې حواله باندې به نور بحث کوو د فضل خالق صاحب سره د هغه نه به تپوس کوو چې یاره دغلته کې د دوی سره څه واقعه مخې ته راغله ښه فضل خالق صاحب دا راته ووایي چې یاره تاسو خو چېرته هم مطلب داسې د چا سره بحث نه کوئ اکثر زموږ د دې نورو میډیا والا لانجې وانجې وي خو نن څنګه ستاسو دا د دې ټي ام ای د دې الکارانو سره دا مسله راغله لږ وضاحت وکړئ چې یاره دا ټیکس جایز دی که دا ناجایز دی ها سلمان دي چې د چې پابلور زمونږه ملمجبي ته تلو زما سره سټوډنټس زه هم صاحب سه او امجد علي صاحب سه او زمونږ اکټیویټي دا وا چې یاره مونږه په ملمجبه کې لږ صفایي مهم و چلو صفایي وکړو او دویمه خبر دا دی چې د سټوډنټس ته وښایو چې دلته د ټوریزم نه علاوه میډیسنل پلانټس دي قسمه قسم او د هغې نه کم پلانټس دي او د هغې باندې ریسرچ وکړو نو موږ پلانکوچ وکړو او دا پلانکوچ زما سره ډکو چې کله د سپینو اوبو سره خواته د چیک پوسټ ته راورسېدو نو په دې چیک پوسټ کې یو د ډرایور طرف ته یو کس داسې راغی چې هغه ډېر عجیبه انداز باندې تپوسونه شروع کړل چې ماله ټیکس راکوي اوس دا خبره زما دپاره ډېره عجیبه ځکه چې زه په دې سوات اوسېدونکي هم پیدا شیم زما سره چې کوم ماشومان وو هغه هم د سوات وو اوس په ژوند کې ما په اوله پیره داسې یو منظر ولیدو چې په هغې کې زه په سوات کې د یو ځای نه بل ځای ته ځم نو ما ته وایي چې ټیکس را نو ما هغه کس ته وي چې ښه نه د څه ټیکس نو هغه وي چې دا خو د ملمجبې ته چې ته د ننوځې نو ته به ټیکس ورکې نو ما هغه ته ووایي چې یروره دا کم قانون دی دا خو زموږ د سوات خلک یو موږ د سوات کم ځای ته ځو بغیر ټیکس نه به ځو ځکه چې دلته خو داسې په دنیا کې داسې قانون یا دغه لاګو نه داسې لوکل خلکو دپاره خو داسې نه وي نو هغه وایي چې نه دا خو به راکوئ که نه الو به ځئ نو ما بیا زه پسې راکوشم نو ما هغه ته وایي چې ښه تاسو چې بیا راځئ یا د ملمجبې ملګري یا د دغه طرفونو کم خلک چې منګورې ته راځئ نو آیا دا به هم هلته چیک پوسټ لګو تاسو بیا ټیکس ورکوئ دا خو ما یې څه خبره نه شو دا خو زموږ ټول یو سوات دی موږ چې کوم ځای ته ځو تللی به شو نو هغه ډېره عجیبه خبره دا وکړه هغه دا ما د اے سی چارباغ نه دا ټیکه اخیستې دغه مې پیسې ورکړي دي او که په تا کې زوري او صحیح نو ته زما نه واوړه نو ما یې زور خبره نه ده خو زه صرف تا ته حقه لیګل خبره دا کومه چې د انټر ډسټریکټ اوسیدونکو ته که هر ځای هغې کې ټیکس نه لاګو کېږي
ما بیا خو به دې کار وشي چې زبم ایسی ته وایم یا موږ د خلک به ایسی ته وایو چې څوک مرغوزار ته ځي جو هلته به یو چیک پوسټ ولګو جو هغه بم ټیکس ورکو بیا څوک سنگر او دغه طرفونو ته ځي جو هغه طرف ته بم یو دغه ولګو چې ټیکس ورکوي بیا چې څوک ګبین جبی ته ځي جو هغه طرف ته بم ټیکس ورکوي بیا چې څوک د جارګو ابشار ته ځي جو هلته بم ټیکس ورکو نو ما مونږ چې د خپل سواد خلک کم زه ته جو ټیکسونه به ورکو نو خو ما دا لا نه ده دا لکه تاسو غیر قانوني لګیا ہے خیر هغه ډیر بدتمیز وو مشر وسره هغه ډاغنو بدتمیز وو او نه پکې څه اخلاق بل زما سره جنکۍ سټوډنټانې وي او د دوی هغه خوی چې هغه ډیر زیات څه عجیبه غونتی و کنه تنزیه ټایپ او بدمعشان نه خطرناک غونتی خیر بدی کی بیا مونږه عبد مسرم دل صاحب هغه د فیض ظفر صاحب ته ټلیفون وکړو نو مونږ یې پرې خو خو دا واقعا دغه شان شو او زه عجیبه ماته لګېده چې یاره موږ د سواد خلک اوس بحرین تمزو نو موږ به ټیکس ورکو حالانکه د دې ټیکس په بدل کې پته نه لګي چې دوی څه کوي ځکه چې هغه ملم جبه دومره ګنده پرته و دومره ښه دغه شان تاسو که بار ملکونو ته کم ځای ته لاړ شئ نو هلته د ټوریسټو دپاره هغه خو ټوریسټ خو د هغو دپاره هم ډېر فیسیلیټیز دي او ټیکسونه نه وي ها که خوراک کې دغه کې جدا حساب دی نو زه ستا په وساطت باندې د ملګرو ته یا د سواد ډي سي ته یا اے سی ګانو ته د چارباغ ټي ایم اے ته یا هر هغه کس ته مدیر اعلی ته هم چې وروره دا تاسو په مونږ کې په دې سواد کې نور تفریق جوړوئ کانفلیکټ راولئ چې یاره زما به د چارباغ د خلکو سره تعلق خرابېږي د چارباغ به زما سره خرابېږي زما به د ملمجبې سره ملمجبې زما سره دا تاسو کم ګپ لاغستی دی لوکل خلک چې د کم ځای په هغه ځای کې ټیکس د هغو باندې نه لاګوي د انټري فیس په سټایل کې یا د هغه کلي ته د ننوتو په دغه کې نو دا خبره داسې وه ډېره مهرباني فضل خالق صاحب چې تاسو زموږ سره خبرې وکړې تاسو ټایم راکړو ګرانو کتونکو هسې د افسوس خبره ده په دې ملک کې به موږ د څه ټیکسونه ورکوو لکه د څه ټیکسونه یار موږ خو تباه او برباد کړو پخوا به خلکو یاره په یورپ کې ټیکسونه دي نو هلته کې روډونه ټیک دي هلته کې تعلیمونه دي هلته کې صفا ماحول دی هلته کې ایجوکیشن دی هلته کې په خلکو کې شعور دی هلته خلک داسې کوي داسې نه کوي هلته نو زه خو سوچ کوم دا په موږ چې اوس څومره ټیکسونه دي که نه دې ته خو به یورپ والا مهران او هلته کې ټیکسونه دي نو هلته کې سهولیات څونه دي دلته خو دوی بیړه غرقه کړه چې بجلی راځي ګیز دی او چې ګیس راځي جو بني ادم غوند نه قبرونه نشته جنازګاه جوړی زه په ځای جنازګاه زه په ځای افتتاح پیته کټ کېږي جنازګاه جوړه شوه خو د قبرستان ځمکه نشته په یو قبر کې هغه زاړه مړي پکې حیران چې دا شته پکې موږ لږ پراته وو چې بل یو پسې بل یو راپسې راوړو لکه دې سیستم ته خو زه حیران یم دا که د صوبایي حکومت دی او که دا زموږ د قومي مسله ده پیمان چې بیړه یې رانه غرقه کړه په هر څه ټیکس اوس تاسو سره دا په دې کمنټس کې تاسو خپله رایه شیر کولی شئ اجازت ته نه غواړم د الله په امان